السلام علیکم. یو سړی و هوښیار غونته سړی و خو بېروزګاره شوی و. نو دا سوچ یې وکړو چې څه روزګار وکړم. نو ډاکټرۍ کلینیک یې کولاو کړو او د کلینیک بهر یو ناشنا فکره ولیکله وی چې علاج دی صرف په 300 روپۍ او که ته ټیک نه شوې نو 1000 روپۍ به انعام درکوم. خلک ډېر حیران شو چې دا هله څنګه ډاکټر دی چې په 300 روپۍ علاج کوي او چې ټیک نه شم 1000 روپۍ به واپس راکوي. یو پیره یو وکیل مخې ته تېرېدو، هغه چې ولیدو نو هغه وی راشه د پیسو ګټلو موقع ده. ورننوتو او ډاکټر ته ووایي چې ډاکټر صاحب زما د خولې ذایقه نشته، خرابه شوې ده. ډاکټر نرس ته آواز وکړو، وی د 22 نمبر بوتل نه ورله یو 3 څاڅکي په خوله کې واچوه. چې 3 څاڅکي ورته وکړه بس وکیل چغې کړې، وی دا خو پټرول دی. هغه وی 300 روپۍ راوباسه، د خولې ذایقه دې ټیک شوه. وکیل ډېر پریشانه شو چې ده خو 300 روپۍ رانه واغستې او ما خو دا خیال و چې زه به دنه 1000 روپۍ ګټم. یو هفته پس بیا وکیل راغی او بیا یې ورته ووایي چې یاره ډاکټر صاحب زما یاداشت ختم شوي دي. هغه وی ښه، وی د دې علاج به وکړو. بیا یې نرس ته آواز وکړو، وی د مریض ته د 22 نمبر بوتل نه 3 څاڅکي په ژبه کې واچوه په خوله کې. هغه یکدم چغې کړي، وی دا خو پټرول وي، ما 13 پیره دې کړي. هغه وی شکر دی یاداشت دې بحال شو، وی راکړه 300 روپۍ. وکیل بیا پریشانه د کلینیک نه ووتو. په 3مه پیره بیا راغی او بیا یې ورته ووایي ډاکټر صاحب وی زما نظر خراب دی. بس هغه ورته ووایي چې یاره دا خو داسې ده چې د نظر علاج خو موږ نشو کولی، خو دا 1000 روپۍ والا نو 1500 روپۍ ولا ورکړي. وکیل چې وکته وی دا خو 1500 دي. هوښیار سړي ورته زه شکر دی وی نظر دې ټیک شو، 300 روپۍ بیا راکړه. خبره مې دې پورې راغستې ده چې دا فنکار چې دغسې زموږ دا حکومت هم دی د پټرولو قیمت 10 روپۍ کم کی نو 21 روپۍ د ایل پی جی قیمت سیوا کی. نو وی دلته کې درته ریلیف درکو، نو هلته ګیس اوازه ده چې قیمت 50% سیوا کوي. بیروزګاري دومره سیوا شوې، تاسو د ورلډ بینک ریپورټ وکتو چې د 34% نه غربت 42% ته وختو او په دې یو کال کې 1 کروڑ او 20 لکه خلک نور د خط غربت نه لاندې لاړه. الریډي 9 نه 10 کروڑه خلک په غربت کې ژوند تیری په پاکستان کې د دې غلطو پالیسیانو د لاسه. او په دنیا کې دی وخت کې پاکستان چې دی د ورلډ بینک ریپورټ کې دا انکشاف دی چې په 200 نه سیوا ملکونو کې د ټول نه سیوا قرضه پاکستان په دې کال کې واغسته. نو بس الله دې په موږ باندې رحم وکړي، ځکه چې ټوله لوبه دغه د ډاکټر او د وکیل د ډرامې ده. موږ سره عوامو سره دغه مختلف قسمه ډرامې کوي، خو الله دې زموږ باندې رحم وکړي او داسې حقیقي حکمرانان دې راشي چې هغه د ملک او د عوامو د فایدې سوچ وکړي. امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، دوستانو سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.